الزانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکحوها الا زان او مشرکن. دا دویم حکم دی. الزانی لا ینکحو الا زانیتا، زناکار سڑے نکاح نہ کئی مگر د زناکار خز سرا او د مشرک زیاد مشرک سلام او زناکار خزا لا ینکحوان او زے کئی دی لرا مگر زناکار سڑے او یا مشرک. دا دویم حکم دی. بعض خوئی چیم آیات کریمہ کی حکم د حرمت د زنا د زوانی ہو دی د زنا تو کمی زنانہ چی زناکار او بدکاری ہو داغی سر د نکاح حرمت دی. داغی سب نکاح نکی گی لیکن عمومات د قرآن کریم اغادال دی فدیبانی چی دی سر نکاح کی نکاح و سر حرامن دا جائز دا. مقصد دا سو کوئی نفی و معنی دا نئی سر دی سو قیات منسوخ دے خود صحیح دا چپات کریمہ کی بیان دا عادت دے عادت اکثریہ چتبایا دا سوانی دا بدکارو اگر میلان کی بازی بازو تا الزانی عادت دا زانی دا دے لائن کی ہو جنکان کئی اللہ زانیتا مگر د زناکار سرا او مشرکت یا د مشرک سرا د اغا خصیص عدد دارے جدے د بدکار سرا نکاح کئی او اخص دیر بیکار عادت دارے جد مشرک سرا نکاح کئی وثانیت و زناکار خزلائن کی حوہاں نیوزے کئی دیل رد سان سر اللہ زان مگر زناکار سڑے ہو یا مشرکم دیسے کی دا زناکار خز سر مشرک خز اوزے کڑی دا. شیخ القرآن رحمہ اللہ محمد طاہر اگر یہ بہترین نکتوائی حدیث مناسبت دے مناسبت دا دے لکسنگ جد بدکار زدانا خاون یو نہیں معلوم نہیں نو دغه رنگی د مشرک الہ نه دی معلوم کله یو چاته आवाज کوي کله بل چاته د یو حاجت د پاره یو درگاه ته د بل د پاره بل درگاه ته ځي نو په دې مناسبت دواړه یو ځای کړي دي. وحرم ذلك على المؤمنين او حرام دی د عادت جوړول په مؤمنانو باندې. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. دا دریم حکم دی حکم د حد قذف د حد قذف حکم بیانی د معاشری د پاکوالی د پاره د بدکارینا. اول حکم داو کو کہ د بدکارو زنانو او سړو پاغي باندې حد قائم کړي د زنا ختمولو د پاره د معاشرینا. دویم د مخیات کی ویل یہ تعلق اور سره پرې دوی اوس د معاشری د نور پاګوای د پاره د الفاظ هم نه ویل کی چې تا دا سی بدکار کړي د الفاظ دام منه کوي ختمه کوي د معاشرینا او هغه په دې ختمي کې چا د بدله پزویو نویشا بگواهان راوت که گواهان ورڅخه نه بیا اتیا دوری ولور کی حد قذف. والذین یرمون المحصنات او هغه کسان چې تور لګي المحصنات په پاک دامنو زنانو باندې ثم لم یاتوا باربعة شهداء میرا تک نه کوي په څلورو گواهانو باندې گواهان ورڅخه نشته دي. فاجلدوهم 80 جلدة ووی دی لرا اتیا دوری تا حد قذف وائی. بباب د زنا کی اللہ جل شانو سلور گواهان مقرر کری دی. دا دې د پارا
چې دا باب د زنا او دا خبره د زنا بهر راونوځي او پټه پاتې شي څلور ګواهان ډېر بګرانه پیدا کړي چې په یو ځل دی دا په یو چا باندې ورشي او بدکارۍ دي ویني که یو وي او یا دوه وي نو هره ورځ به حدود قایمېدلې هره ورځ به حدود قایمېدلې د دې وجې نه یې ګواهان څلور کړل فاجلدوهم 80 جلدة ووی دی لران اتیا دری ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دیتا تتمیم د جلد وی دغه واهونو تتمه پدې د چې آینده لپاره پدې پابندي ولګي جستاسي گوايو منظور نه ځکه به اعتبار شولې دروغ ویلي ولا تقبلوا لهم شهادة او مقبل وې د دې لپاره گواہی ابدا هیڅ کلام واولئک هم الفاسقون او دغه کسان دي فاسقان الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا الا الذين استثناء امام ابو حنیفه رحمه الله وی د تعلق دي اولئک هم الفاسقون سره دي دغه چې بچا باندې تهمت لګولې د زنا بے گواهان ورڅخه نشته نو دا فاسق دی مگر چې توبه وستنو د فسق نه وته نورا لا تقبلوا لهم شهادة ابدا بخبل زیبان دی دا گواہی به هیڅ کله نه قبليږي امام بخاری دارنګ نور ایموی د دې تعلق ده ولا تقبلوا لهم شهادة سره دی گواہی به نه قبله مگر چې توبه وستلام نو بیا به دې گواہی قبليږي فإن الله غفور رحيم قنا الله بكون کې مهربان دی والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم دا څلورم حکم ذکر کوي حکم د لعان ذکر کوي چې بده کې ډېر حکمتونه دي کله چې د امر کې حکم نازل شو چې یو سړی پچا بدنامه ولګي د زنا نو دې به څلور گواهان را پیدا کوي څلور گواهان براولي سعد ابن عباده رضی الله عنه چې ډېر غیرتی هغه وی د الله رسوله زبد خپل بی سره پردې سړی وینم او بازار ته بزمه جراشي وګوري گواہی براسه کوي بده زه به علاج کوم پیغمبر علیہ السلام ته عباده زستان ډیر غیرتی مو الله زمان ډیر غیرتی ده الله حکم دی الله دا فیصله کړی دا هغه به ډیر حکمتونه دي نو د سی وشولا چې د سعد ابن عباده رضی الله عنه د قرآنی سره هلال ابن امیہ انصاری رضی الله عنه هغه د امتحان رااله داغه په قرآنی کې را واقع رااله د شپې ته له پټیلا کارلا او به لګول ارزه چې کول چراله نو پردې سره د خبرې زنانه سره ویل د خبرې دا غي واورې دي سارا له پیغمبر علیہ السلام ته خپل سترګې لیدلې حال یو چې الله رسوله دا سه حالت نیول دو خو ما څونکل زکه چې تپوس میکاو پیغمبر علیہ السلام ورته ویلي هلالا یا بسور گواهان راوړي او کني نو اتیاو درو د ځان تیار غاتیا دوری بدل هغه زما دی په الله قسم ز صادق می رښتونی ما الله به زما د مشکل حل راولي الله بخیر الله دا آیات راولي حد لعان زکا کدا حکم نه وي نو د سړی سره دوه قسمه زیته دي چې دا انصاف نه دي پردې سړی د خپل زنانه سره ولید وسبل چا پردې سړی پردې زنانه سره سړی لیدلې دي گواہی کوم خدا او کنه کوم څه خبره نشته دی بس قصه ډیره د پردې کور غم دی مثلا نشته او د خپلې سره پردې سړی
خاون ونیسي او ګیري کی اوس که دی څه نه وایي نو زړه جوش کوي هغه بسترګو حالت لیدلی نو زړه جوش کوي څه وکم او که حل وایي قاضي لذي نو بیا یو خدا نه چې ګواهان ورڅخه نشته دی نو اتیا درې به هم خوري او د هغه غوسې سره به قسم ساتي دا انصاف نه د دې وجې نه الله حکم د لعان راولېږه که داسې بدنامه خاون په ښځه باندې ولګوي